دا مختصر ترجمه ته خیال وکړئ په دې کې الله رب العالمین هغه معوذتین دی، هغه تعویذ او هغه دم درود دا هغه طریقه او دا هغه مضرات جسمانیه او روحانیه نه دا غي نه پناه حاصلول دي. د دې وجه نو هر مسلمان لپاره دي چې دا سورتونه سار او ماخام دا بزان باندې لولي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم معمول داو چې هر شپه به ود کېدو نو دا سورتونه به ول وصل قل والله احد سمیت او بیا به په لاسونو باندې شوف کړل. دا ګور هغه صحیح دم درود دی، په ځان باندې به شوف کړل په لاسونو باندې او بیا د سر مبارک نه تر خپو پورې چې کم کم ځای ته به لاس رسېدو نو په هغې باندې به لاس راکاږل. دا زمونږ د اکابرینو د سنت مطابق چې کم دی نو هغه یو عمل راغلی دی. ټول مسلمانان کوشش کوئ او په دې باندې چې کم دی نو هغه عمل کوئ. نو الله رب العالمین وفرمایل بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کو په نام د الله پاک چې بے حد مهربان او نهایت رحم کوونکی دی. قل اعوذ برب الفلق، تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام چې زه پناه غواړم په پروردگار د سبا سره من شر ما خلق، د شر د هغه مخلوقنا چې پیدا کړی دی الله پاک هغې لره. ومن شر غاسق اذا وقب، او زه پناه غواړم د شر د تیرینا اذا وقب چې کله دا تیاره راخوره شي، لکه چې کله د شپې تکه توره تیاره شي نو غلغدو هغه اکثر د شپې د تیارې نه فایده اخلي. مار لړم مضرات نو دا اکثر په تیاره کې راوځي. او دا سحر او دا جادوګان چې کم خلق کوي نو دا اکثر د شپې په تیارې کې او انتهایی د نجاست په حالت کې کوي. ښه د دې وجه نه کم کوډمار سړی دی، منتري سړی دی او جادوګر سړی دی نو دې اکثر دې په پلیتۍ کې پاتې کېږي. ښه ځکه د دغه منتر هغې پورې کار نه کوي چې دې اودس کوي نو د دغه منتر تختی، چې دې موس کوي نو بیا د هغه نه هغه شیطانان تختی. نو دې وجه نه دې په پلیتۍ کې خوشحاله وي او په تیارو کې خوشحاله وي. نو ومن شر غاسق اذا وقب، او د شر د تیارې نه چې کله دا راخوره شي. ومن شر النفاثات، او د پناه غواړم د شر د هغه پوک وهونکو نه فی العقد، په غوټو کې چې هغې له غوټه ورکړه او بیا یې پې باندې یو شوف هغه یې پې باندې وکړو. ومن شر حاسد اذا حسد، او د پناه غواړم د شر د هغه حسد کوونکي نه، د کینهګر نه چې کله د حسد شروع کي. ځکه حسد دا ګناه کبیره ده. بې سودي یو ورور مسلمان له الله تعالی د دین یا د دنیا یو نعمت ورکړی دی او بل سړی وایي چې کله به دی د دې کور نه محرومه کېږي، کله به دی د دې بچي نه محرومه کېږي، کله به دی د دې چې کم دی نو هغه اولاد نه محرومه کېږي. دې ته وایي حسد. دا ګناه کبیره ده او یو غیبته ده. یو سړی وایي یاره که داسې حافظ بچی مالم الله تعالی راکنو، دا مطلب نه دی چې ګین د هغه نه دی واخلي. یاره که داسې کور یا داسې ګاډی مالم الله تعالی راکنو، نو په دې کې بیا ګناه نشته. خو چې وایي خدای د ده نه یې واخلې نو دا در حقیقت کې دی په الله باندې اعتراض کوي او په الله باندې اعتراض دا ډېره غټه ګناه ده. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کو په نام د الله پاک چې بے حد مهربان او نهایت رحم کوونکی دی. قل اعوذ برب الناس، تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام چې زه پناه غواړم په پروردگار د انسانانو سره، ملک الناس په بادشاہ د انسانانو سره، الہ الناس په معبود د انسانانو سره، من شر الوسواس الخناس، د شر د هغه شیطان نه. شیطان ته وسواس وي ځکه چې د خلقو ته غلطې وسوسې په دماغو کې اچي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم، شیطان د آدم د بچوړې په دې زړه باندې داسې منګولې خښې کړي دي. نو فاذا ذکر خنس واذا غفل وسوس، چې کله انسان ذکر کوي نو بیا شیطان شاته تختی. دی وجه نه ذکر د الله تعالی ډېر په کثرت سره کوي. چې کوم مسلمان ذاکر شاغل دی د شیطان د اټیک نه محفوظي، او چې کله انسان غافلی نو بیا ورته شیطان د زهر انجکشن په زړه کې اچي، په دماغو کې غلطې خبرې هغه ورته ورچي. نو من شر الوسواس، د شر د هغه شیطان نه چې وسوسه اچوونکی دی، الخناس چې هغه رستو کېدونکی دی، چې کله انسان ذکر کوي دی بیا رستو تختی.
الذي يوسوس في صدور الناس هغه شیطان چې هغه وسوسه اچي په سینو د انسانانو کې ګوره دا شیطان د تر مرګ پورې زما استاد گمراه کولو په کوشش کیږي چې دا انسان بیلاری شي دغه داغه د مشن دی داغه دا کوشش دی حضرت امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه لوی فقيه او مجتهد تیر شوی دی د ځنکدن وخت راغې شاګردان مریدان هغه ورته ټول ناس دي هغه ورته تلقین شروع کو تلقین دا دې چې کوم سړي ځنکدن دی نو دا ناس خلق دا ورته وي لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله دې لپاره چې دیم دا کلمه وي نو کدا کلمه ویلا نو بس دا سړی ایمان او جنتی شخه او ایمان سره رخصت شي مشاګردانو تلقین شروع کو لا اله الا الله محمد رسول الله امام احمد سے وی لا بعدو ویلا زنوا مخه خلق ډیر زیات خفه شو شاګردان ډیر زیات پریشان شو چې الله دومره لوی سړی او ګورو وی کلمه نو ما چې لک سات تیر شو هغه په خود شو بیهوشي ختم شو شاګردان پریشان ولې وی خیر خو دې وی جی دا خدا چلو هغه ورته وی وینستاسو تلقین نه خبر شوم زکه زه به خود اوم بیهوش اوم نستاسو تلقین نه خبر شوم او نه د خپل خبر نه ودا خو بل خبره وا وې چې کله ځنکدن بیهوشي را باندې راغله نو شیطان راته مخامخ راغې او دا ګوته په دې خله کې ورکړه لکه یو سړی چې ډیر قاری او اماته وی چې اے امام احمد او چې بلا خلق می گمراه کړل خو ترانه افسوس ترانه چې کوم نه د ایمان سره لاړې ښه نه ما ورته وی چې لا بعدو ما ویلا اوس پورستانه بچ نه مخه دغه چې انسان مرشي او ساتي وږي نو الا پته ولګي چې او دا ایمان سره رخصت شي نو شیطان ډیر مهنت کوي زما استاد گمراه کولو د پاره نو الذي يوسوس في صدور الناس هغه شیطان چې هغه وسوسه اچي په سینو د انسانانو کې من الجنه والناس کاغه د پیریانو نه دی او کاغه د انسانانو نه دی دو قسم شیطانان دي یو هغه شیطانان دي چې هغه په پیریانو کې دي چې هغه د مونږ او تاسو شیطان وایو او یو په انسانانو کې شیطانان دي یو ولک دی هغه شیطان دی یو سړی دی هغه شیطان دی یو خزه دی هغه شیطان ده لکه یو ولک هغه نور الکان د نشو تماشو په لار باندې روان کی یو سړی هغه د سود فضایل بیانې خلقو ته او د سودونو په لار باندې خلق روان کی د بیل مازی په لعنت باندې ککړ کی او یا یو خزه هغه نور خزه هغه د رقص سرود او د ناچ غانو د هغه په لار باندې روان کړي